اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مینوالو زین ستاسو قربان یم سبحان او تاسو ګورئ چمکني ټي وي د میټریک ریزلټ اناونس شو او په لومبي ځل باندې زه په خپل پروګرام د خپل لومبنی پروګرام د دې کال د بودای د کلي نه کومه د دې پروګرام اهتمام کمال ناظم کړی دی دلته کې د سردار ګړی کم ماشومان غریبانان ماشومان د خپل سکول په ښه نمبر باندې ټاپ کړی دی او د WSSP چیرمن او د پاکستان تحریک انصاف رهنما بلک شهاب خان هم د دې پروګرام مشر مېلمه دی ورسره د دې کلاس چې کوم دی استاد عبدالجبار صاحب چې د سوکنو دی هغه هم موجود دی ماشومان هم موجود دي دوی سره یو څو خبرې کومه جنید بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام جنید داسې دا راته ووایه چې بل ځل ما ستا انټرویو کړی و ماشاءالله دا ځل د بیا ښه نمبر یې وشته څه تاثرات دي ستا ټول نه پهله خو زه ستاسو ټولو شکریا ادا کوم آی ایم ریلی هیپي فار هیوینګ یو هیر لکه دا ما دپاره ډېره د فخر خبره ده چې تاسو ته دلته مخې ته ولاړ یم او دومره ښه مارکس مې اخیستي او بله خبره دا چې د دپاره ظاهره خبره ډېر محنت پکاري نو چې تاسو محنت کوئ نو د هغې رزلټ به تاسو ته خامخا ملوي آی ایم فیلینګ ریلی پراؤډ اینډ آی ایم هانرډ ټو بی هیر بیټه زه راته ووایه ستا والد صاحب رشکه چلی او تا دومره های نمبر یې وچتی دا ډېر ډېر لوی د لوی خلکو نه ښه نمبر یې وچتی تا څنګه دا دغه کړی نمبر یې وچتی ظاهره خبره د دې دپاره محنت پکاري مطلب که تاسو محنت کوئ زموږ لکه لاست 2 ایئرز نه ډېر زیات محنت لکه سکول اکیډمي او بیا هغې نه بس کور کې سټډي نو دغه رنګې که تاسو محنت کوئ نو ظاهره خبره تاسو ته به رزلټ ملاویږي نو د هغې رزلټ په دې باندې موږ ډېر زیات خوشحاله تھینک یو بیټه نوم دې څه دی اویس کرنی څو نمبر یې شي اخره 1112 دا راته وایه بیټه والد صاحب دې څه کار کوي والد صاحب مې پولیس کې دی کانسټیبل دی دا دې مینیج کړی څنګه دی بیټه خپل سبق او دغه خپل محنت هم کړی دی او خواري هم کړې ده سکول نه بعد هم ډېره سټډي کړې ده او لوبې موبې مونږ ډېرې نه دي کړې او چې بس هر څه نه مونږ ډېر دغه تعلیم لا ورکړی دی خواري محنت هم ډېر کړی بیټه نوم دې څه دی زما نوم هارون دی څو نمبر دی شي بیټه 1075 او والد صاحب دی والد صاحب مزدور کار دی په کاڼۍ خرڅوي او دا وایي دا ټیلنټ دی وایي چې ټیلنټ د پلار میراث نه دی دا الله تعالی عطا ده بیټه دریم پوزیشن دې شته مخکې څه ستا دغه دی مخکې یم چې میډیکل وکړم ډاکټري ډېره مننه بیټه الله دې کامیاب کا ملک شهاب خان چې مونږ د دې پروګرام مشر مېلمه دی هغوی سره یو دوه خبرې کوم ملک صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام ملک صاحب د دې سردار ګڼې های سکول ډېر ښایسته ریزلټ راغی دی او مونږ وکتل چې جنید دی یو دا ټول غریبانان ماشومان دي او که نه دي هارون د دې ډېر غریبانان ماشومان دي د غریبانې کورنۍ نه دي او ډېر ښایسته نمبر یې وویستې او تاسو د هغې حوصله افزایي مو وکړو په دې موقع چمکنې ټي وي ناظرینو ته به د دې ماشومانو په هکله څه ویل غواړي بسم الله الرحمن الرحیم چې څنګه تاسو ته پته ده مونږ د دې حوصله افزایي دپاره نن بودی کلي ته د کمال ناظم صاحب حجرې ته راغلي وو یقینا مونږ خراج تحسین پیش کوو د دوی والدین ته د دوی هغه استادانو ته چې د سردار ګړی کوم سکول دی مونږ به سکول ته حاضري کوو استادانو ته به مونږ اپریسیشن کوو او خراج تحسین به ورته په سکول کې پیش کوو یو ایونټ به مونږ انشاءالله کوشش کوو چې هلته مو کوو دا په هسټرۍ کې په پیله ځل وشوه چې یو ماشوم بلکې د درې واړه ماشومانو 1100 نمبر یې کراس کې او د سرکاري د ګورنمنټ سکول نه کراس کې یقینا دا ډېر ټیلنټډ هلکان دي ستاسو په توسط باندې زه دا وینا کوم چې که دوی ته څومره فاینانشل ایشو او فاینانشل پرابلم راځي انشاءالله مونږ به فل فلیج سپورټ کوو نن خو خالي مونږ دوی ته مبارکۍ له او هغه مټایي له او د دوی هغه اپریسیشن له راغلي وو چې دوی ته فاینانشل څه پرابلم وي د دوی په داخلو کې په کالجونو کې څه پرابلم وي نو انشاءالله به حیثیت د پاکستان تحریک انصاف د یو رکن ځکه چې دلته حکومت زمونږ دی مونږ به فل فلیج دا ماشومان سپورټ کوو انشاءالله تعالی ډېر ډېره مننه سر جي الله دې عزت وکړي الله ستاسو زندګۍ کې دا قسم دي ماشومان سپورټ کړي د دې سکول او د دې ماشومانو کوم فارماستر چې دی جبار خان چمکني ما سره موجود دی ما لپاره هم ډېر فخر خبره زما ملګری دی کلاس علوم السلام علیکم سر وعلیکم سلام سر مبارک هم شه ډېره مهرباني پهله ستاسو شکریا چې میډیا تاسو دلته راغی او مطلب دا دی چې دا ټولو ته د ټولې دنیا ته تاسو ستاسو ډېره مهرباني سر ماشومان د یو غریبې کورنۍ نه راپاڅېدل او ما بل ځل هم د دې انټرویو کړې وه او ډېر دا ځل یې خو مړه کمال یې وکړو سا جي څه به ویل غواړي ویل به دا غواړم چې لکه دوی دا ثابته کړه چې غربت چې دی که نه هغه
د کامیابی په لاره کې حایل کېدی نشي چې انسان کې خپل څه ټیلنټ وي او دی کې واقعي دا ټیلنټډ ماشومان او یو دا ثابته شوه چې سرکاري سکول چې کوم دی نو دا هم داسې نه ده پرایویټ سکولونه ټول په دې ټول علاقه کې ټول پرایویټ سکولونه دی بیټ کړل تاسو ګورئ دا زما د کلي سکول هم پکې دی نور مې ټولې بیټ کړي دي او دوی چې کم محنت کړی دی نه علاوه د دې باره کې دا هم چې دوی ایکسټرا چې کم غیر نصابي دی چې دوی کم مطلب دا د تقاریرو کوم مقابلې کړي دي ایسے لیکلی دی دې نه علاوه د انګلیش اخبار لا آرټیکل لیکلی دی دا ډېره غټه خبره یو کس خو دې ما ته وښیي چې دلته چا آرټیکل انګلیش اخبار لا په 10th کې لیکلی نو زه یو ریکویسټ پزه کوم ملک صاحب هم ناست دی چې دا ډېر غریب هلکان دي حقیقت خبره دا ده چې دوی تاسو لکه دوی سپورټ کړي او دوی مخکې تعلیم وکړي نو دا درته زه اوس نه وایم چې دوی کم از کم دا ډاکټران کېږي به دوی انشاءالله دوی سره به فول فلیج سپورټ کوو دا هغه تبدیلي ده چې کوم عمران خان راوسته دا هغه تبدیلي ده چې په سرکاري سکولونو هغه مارکس دي چې الحمدلله نن پرایویټ سکولونه بیټ کړل الحمدلله د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ویژن د عمران خان په مشرۍ کې الحمدلله هغه ویژن مطابق نن د ماشومانو دا ثابته کا چې سرکاري سکول کې ماشوم نمبر یې غشته شي چې استادان هغه معیار سره سبق وخی زما د نور سکولونو سرکاري سکولونو استادانو تم دا خواسته ک تاسو مهنت وکئ نو زمونږ دا خاور ډیره زرخیزه ده دکه نور ماشومان به ان شاء الله مخې ته راځي داسې جبار استاد په دی باندې مونږ فخر کوو ځکه چې دا د دې سټوډنټان دي د یقینا د سره خواري کړي او هغه مهنت نن رنگ روړي دي نو مونږ یو ریکویسټ مونږ کوو د دې او ان شاء الله تعالی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم حکومت ته ابد داسې چې کوم زمون غریب ورته نه ویم چې کوم زمون غیور سټوډنټان دي نو ان شاء الله تعالی مالی سپورټ به فل فلیج دی ته ورکو ان شاء الله یو ریکویسټ به مونږ کوو چې دا دلته سانه ماشومان دي نو دی له پکاري چې په سرکاري سکولونو اعتماد وکړي او دلته سره داخلي والي او دویمه دا ده چې دا ماشومان چې کوم دي د والدین دي د ماشومان ډېر زیات خیال ساتي او د دوی د تپوس کوي چې دوی څومره سره دوی به ډېر سبقونه ویل دي نو چې دا کوي نو اس دغه نشته هیڅ ضرورت نشته چې غټه غټه پیسې خل په سکولونو کې لګي دا سکولونه دي کنه مونږ موجود یو نو بس تاسو ډیره مهرباني او والدینو تم لګا کمال ناظم صاحب ستام ډیره مننه او ستاسو ډیره مهرباني او ستام ډیر مبارک شه بسم الله الرحمن الرحیم یاره د ماشومانو د کریډټ چې دی کنه او د ټیچرانو او د دې والد مور پلاران چې دي دا جز زمونږ داسې غریب او غیور خلک دي او دا نه مهنت دی هلکانو کو چې ستاسو سوچ چم دی ما بدر بیګا ریزلټ چې کتو نو د پېښور ماډل اونته انسټیټیوټ چې په پېښور کې یو نام لري د هغوی برابر دی ریزلټ راوړی دی او دا د ټیچرانو د پرنسپل صاحب ډېر غټ د دوی داسې مهنت دی که نه چې دا په الفاظ کې نشي بیانېدی. ډېره مننه شکریه سر. کمال صاحب تاسو پروګرام کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ملک صاحب ډېر زیات شکرګزار یم ما سره دا چرمنان چې رالي د ټولو شکرګزار یم او خاص کار د زما چې کلي ما باندې ډېر زیات فخر دی جی زه هم پرې فخر کوم چې زما د علاقې ډېر غریب کورنۍ نه دا رالی دی او زه پرې ډېر زیات فخر کوم جی او انشاءالله ملک صاحب تاسو ته زما یو ریکویسټ دی جی دلته زموږ سکول دی جی لسمه پورې دا په ټاپ 10 کې رالی دی دې سره ځای پروت دی یو 40 مل دی نو هغه انوسی جی مال به هغې نه به رالی جی ان شاء الله او دا چې ان شاء الله کمال چیرمن صاحب سره زموږ دا ان شاء الله کمټمنټ دی چې دلته زی وي نو ان شاء الله تعالی چې زی وي نو ان شاء الله زموږ ور سره کمټمنټ دی چې دا به دولسم کوو ان شاء الله. دا صدر غړی زموږ چیرمن صاحب روغان چا صاحب موجود دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې د رب شکریا ادا کوو چې هغه زما سکول چې ما پکې سبق ویلې جی ایچ ایس سردارګړي هغوی د اپوزیشن د ټاپ چې څومره 3 کسان دي 1100 کراس کړی دی مخکې به دا نمبر چې کم دی اغستل 500 کې 400 کې که نه اوس ماشاءالله دا ټیلنټډ دی دا بچي چې کم دی محنت کش دي محنت یې کړی دی دا نور فضولیات نه ځان بچ کړی دی محنت سله الله پاک چې نن ولا ورکړی دا چې دا الحمدلله دا غټ خلک ورته ولاړ دي او دا هغوی ته دا کور ته دا کانګریچولیشن مبارکباد راغلی دي نو یو ځل بیا د زړه د کومې نه دا ټول ماشومانو ته مبارک د هغوی والدینو ته مونږ خپل مشرانو ته هم خاص کر کمال ناظم صاحب چې دا هغه پیله پروګرام وکړو پروګرامونه لږ مونږ مشر چې څنګه ویل انشاءالله مونږ پروګرامونه کوو خو سټیپ کمال واغسته نو زړه م ته خوشحاله شو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.
زه خپل د مرګري جبار ته د سټوډنټانو ته ملک صاحب ته د ټولې خاورې ته مبارکي ورکوم. حدیث شریف دی چې رب زدنی علما، الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته ویلي دي چې ته د علم زیاتې وغواړه. نو الحمدلله شکر دی چې زموږ په دې خاورې کې، په دې غریبې خاورې کې زموږ دا ملک، زموږ دا صوبه ډېره خفه ده، ډېر درد دی. نو دا شکر دی چې دې ماشومانو په وجه باندې موږ ته خو نن یو وړه غونډه خوشحالي نصیب شوه. کوک هر طرف ته وګورې درد دی، تکلیف دی، وینه ده، د پښتون بهیږي، د مسلمان بهیږي، بیا د پښتون بهیږي. نو الله تعالی دې دا ماشومانو له نوره ترقي ورکړي چې دوی په وجه باندې موږ ته یو وړوکی غوندې ایونټ راغی. زه ملک صاحب ته، کمال ناظم ته، ارباب صاحب ته، ټولو ته مبارکي ورکوم. والله مخاد او آباد لره، والله دغه شان موقع بار بار موږ راولي. امين امين. مینوالو الله تعالی دې دا مشران همدغه شانتي مخاد او آباد ساتي چې د دې سټوډنټانو حوصله افزایي کوي او د دې پرمختګ کې د دې لاسنیونه وکړي. په دې خبرو تاسو نه د الله پامان.